صرف زمارونو تاسو ته د خپلو طالبانو ته یو څو خبرې عرض کول غواړم او تاسو د پاره همدا د فایدې خبرې دي لږ به یو پټې زما د خبرو ته متوجه شئ دا زما بچي دي نن زه د خپلې سینې نه دا شو کومه تا ته پته نشته ما باندې نن څونه بوج دی ما سره دې بچو اته نهه میاشتې تېرې کړې په دارالعلوم نعمانیه کې تاسو ته پته نشته چې نن به زموږ په زړه څه تېرېږي زموږ د محتمم صاحب په زړه به څه تېرېږي زموږ د ناظمانو په زړه به څه تېرېږي دوی به خدمت کوله دې بچو دا زه جدا کومه نو دوی ته زه یو څو وصیتونه کوم دا زه په سفر لېږم دوی ته زه څه ډیوټي حواله کوم نن په دې مجلس کې هغه ډیوټي دي ته حواله کوم نو زه ورته څه وصایا ویم امام ابو یوسف چې کله ته او هارون الرشید قاضي مقرر کړ هارون الرشید امام ابو یوسف زمارونو چې قاضي مقرره نو ابو یوسف راغی او امام صاحب ته وی ما ته څه وصیت وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته داسې وصیت وکړه ورته وی لا یزال لسانک رطبا بذکر الله همیشه د خدای ذکر کوه بچې ذکر کوه زم تاسو نن رخصتومه نن هم د دې ځای نه جدا کومه تاسو ته یو ډیوټي حواله کوم داسې نه ده چې ګنې تاسو اته کاله سبقونه وې او کور ته به لاړ شئ بالغ ته به ډډې وې او ته وې زه خو ملا شم شکر دی الحمدلله چې تاسو د خدای علم درکړ زه نن د خدای شکر ادا کومه ما ته ډېر شاګردان وایي وی یاره مونږ خو ملاقات له تاله رانلو دا عذر و دا عذر و دا عذر زه ورته یم بچې زما ملاقات له کرالی زه درته هرکلی ویم مرحبا درته ویم کرالی زه ډېر زیات خوشحالېږم د خپلو بچو په ملاقات باندې خو ما ملاقات له مه راځئ چې ما درته څه خولي دي هغه خلکو ته ورسوئ زما خوشحالي دغه ده زما دا خوشحالي ده چې زه ګل اوشو کوم او جیب کې واچوم زما دا خوشحالي ده چې تاسو نه الله نن ګلان جوړ کړل چې خلک ستاسو نه خوشبويي والي زه ستاسو په درس خوشحالېږم زه ستاسو په علم په خدمت خوشحالېږم ما له رالی که رانلی دعا خو به کم از کم وکړې که نه لاس به اوچت کړې ما مسکین خو به دعا کې یاد کړې که نه مدرسه خو به دعا کې یاد کړې خپل استادان به یاد کړې په دعا کې ما دپاره دا خوشحالي ده ما له رالی مرحبا اهلا وسهلا ومرحبا زه خوشحالېږم لیکن کرام نه لې او تاسو د دین خدمت وکړو او د مبارکو احادیثو خدمت مو وکړو اخره کې دوره حدیث وکړو بس ما دپاره د رسول الله مبارک د سنتو خدمت کول د احادیثو خدمت په دې پرفتن دور کې قسم په خدای دا زما دپاره ډېره زیاته خوشحالي بچې دا خدمت د تاسو نه الله ویلي الله مو دا خدمت نصیب کا نو یو څو وصیتونه درته مخکې کومه د ټولو نه لومبی وصیت خدا دی چې تاسو به خپل علم کې رسوخ دا به اوس مضبوطوئ ګورئ هلکه قاري صاحب نه چې خلک قرآن یاد کړي دور کوي که نه کوي او که دور یې ونه که ډېر شي قرآن اوس به تاسو دا مضبوطوئ په څه به مضبوطوئ دا به مطالعه د کتب کتابونه به ګورئ اوس شرح به ګورئ حواشي به ګورئ مطالعه به کوئ مهرباني وکړئ دا موبایل غلط نه استعمالوئ د موبایل د ډېر استعمال نه تجنب وکړئ موبایل کې فایدې هم ډېرې زیاتې دي دې دور کې نقصانات یې ډېر خطرناک دي وخت ضیاع دپاره ډېر خطرناک شی دی نو تاسو به مطالعه کتب بینی کتابونه ګورئ مطالعه کوئ تاسو به مقتدیانو کتابونه اخیستي که دا المارو کې پراتی او دوړې پې پرتې وي قیامت پر ورځ د هغه مقتدي لاس ستا به ګریوان قیامت پر ورځ به د بخاري شرح ستا ګریوان کې پرتی قیامت پر ورځ به د ابو داود شرح ستا ګریوان کې پرتی قیامت پر ورځ به مرقات ستا ګریوان کې پروتي قیامت پر ورځ به نبرا ستا ګریوان کې پروتي او زه دې اخیستی په مقتدي باندې یا په پلار باندې یا پرور یا په تره نو الماری کې دې ښودی وم آها نه نه د دې مطالعه به کوئ کتاب ګورئ یو دا مطالعه کوئ د کتابونو دې سره به ستاسو علم راسخ شي نمبر 1 او نمبر 2 د خپلو اکابرو کتابونه وګورئ د خپلو استادانو کتابونه وګورئ د خپلو سلفو کتابونه وګورئ د هغې حالات وګورئ چې دوی څه کړي دي د هغسې وکړه وخت به فضول نه تېروئ د خپلو مشرانو علماو اسلافو کتابونه وګورئ چې دوی څه کړي دي دوی په کومه طریقه علم حاصل کړه په کومه طریقه یې وښاو د هغوی اقوال زرین ذهن کې کېنوئ او د هغې نه استفاده وکړئ فضول وخت به نه تېروئ بچې بهتر دا ده ګوره صاحب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه
خپل اخیری سلویخ کال پکور کے دن تیر کری 40 سال درسیم بن کو اخیر 40 سال وہ صرف سید تب اجازتی دا ملاقات بل چاہتا با اجازت نہیں نو فتح الباری ہوئی کرتا نو 10 کتابیں ہوئی کرتا 10 کتاب چی دا دنیا پا گٹ کے بدا دی کتاب دا پاڑ پشان کتاب پیدا ہے کب جی حافظ ہوئی دا صرف سید تب دا ملاقات دا رسول اللہ مبارک نسی دا ملاقات اجازتی باقی تب نہیں بات ختم درسونم ختم عرص ختم فتح الباری اولی کلا 40 سال اولا گول سیب او چکلے اولی کلا نو 60,000 درہم خیراتے ہو پیت زر درہم خیراتے ہو او بیا چی پہ نظر واچاو گورا بیا پہ نظر واچاو وی ما خدا سی کتابو لکا چی دا سے واقعی کتابو لکا نظر واچاو خو دے کے ہوڑے روی نیم گرتیا پاتے تھے دا بسکی دا بخاری حق خو میدان نکا دا بخاری حق نو مقدمے ہو لکلا واہ 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 سونے پہ سہاگا دا حافظ مقدمہ سونے پہ سہاگا لیکن بیا ہم علماء لکی کہ دا حافظ دا کتاب پشان کتاب پا دنیا علامہ عینیم خی کتاب لکلے الحمدللہ لے محنت کردی دا بخاری لے شرحی دی لیکن علماء اسم دا لکی چی حافظ وہی کہ ماں دا بخاری حق ادا کو کوئی دا بخاری حق اسم دا امت پا سٹ پروت تی پورا حق چام نہ دے ادا کرے ترہ دے سنا سکا میں پٹولو کشتا ربطو نہ پکی نشتا او دا ابواب یو تراجم یو بلسر ربط و نظام دا زان دا احیا فعول العلم حل رموزها ماشاءاللہ لوئے علماء استڑی کردی دی بخاری دے ترمیدی خو ترمیدی دے دا سرکوٹی کتاب خونے دے دا اکثر طالبان ہوتے ہیں دا رکوٹی مولانم پاک طالبان خوشحالی دا غٹنم پاک خوشحالی ترجمہ کوٹو دا نا خوشحالی و تحقیق کے بھی ہم دا نا خوشحالی من خو حیران کتابون خدا اخلاصی سنگا کو چل نہ پوئی گئی یوں بھی اجبت و چواہی مسک خلقو کتابون اخلاص کردی دی یا خدا یا من خو بے خوات و نخلاصی گئی چنگا خلاص سور سر ہو دی کتاب سا دا سی کتاب امام بخاری لکلے دے امام ترمیدی لکلے امام ابو داود امام مسلم چکم خوارے کردی دی امام مالک امام محمد چکم خوارے کردی دی قسم پا خدے خلق کوئی علماء سے کردی دی میں علماء جس سے کردی دی مور روڑے بچے باغ سے پونے کے انشاءاللہ دا دمرہ حدیث سے منطبخ تپراتے دی نانن جستاس و عقائد جستاس و عمال جستاس و اخلاق دی قسم پا خدے دا علماء و برکت تے گئے علماء دا منزل لرے کسب آئی یا جسوک سکائی کئی بات سوک سروانے کئی اغروانے بھائی تو خدا علماء و برکت تے علماء و برکت الحمدللہ ممکنن خور و لور پہ جنو او نن مور و خور پہ جنو او نن دا پہ جنو کہ دا میں رور دے دسر نکاح منع دا دا میں طرز بے دسر نکاح جائز رہا واللہ باللہ تاللہ دا علماء و برکت تے پا قرآن کوئی گمونگا پا حدیث کوئی گمونگا دا علماء و برکت علماء و قدر کوئے دا مارو علماء احترام بکوے علماء سربا زانیز دے کوے او پس نسبت پا دا علماء قدر کوے خالص پا دی نسبت کی دا ماتا دا پیغمبر مبارک احادیث بیانی او دے ماتا دا اللہ کتاب باندے ما پوئے دا دی دیر الوے مرتبہ دا سیر دے نویم دا رسول اللہ مبارک فرمائی اللہم ارحم خلفائی خلیفہ و تویرے دے صحابہ تپوس کئی من خلفاؤ کا یا رسول اللہ وی الذین یرون حدیثی و سنتی و یعلمونها الناس تو اللہ پیغمبر فرمائی ندور اللہ عمران دعاوتا کردے دے مخونہ دے کردے دے وہ بادشاہ یہ وزیر و آغا وزیر بے علماء نوخ وقت ہر قسم خلق شکا بادشاہ دا آغا وزیر نا مجبور ہو چاہ دے اس داو کم خوچی سنگا کم دا خوچی بلا یادوم دے کنزل کئی خوچی مولا کم شرک چلکتا دا سروسو کم ہر قسم خلق شکا کن اسم بیر خلق دا علماء بدوائی او دا علماء دشمنی کئی ملدا مولیان پکلا چاروں سے بات تا پکلا چاروں سے ذرا بداو دا مولیان پکلا چاروں سے ای قانا تا پکلا چاروں سے مولیان چاروں سے خدا پیدا کردی دی کر دی مولیانو تا پکی سے ضرورت تے آو بی دین انسان دا خبر کولی شی دیندار انسان دا نشی کولے مسلمان دا سکتا خبر نشی کولے چسوک اللہ دا اللہ کتاب و دا پیغمبر دا سنت و اتباع وارے غبر دا مولا پیخ کولے دا مولا پکلا کتاب کرا گلے دا قرآن کرا گلے دا پیغمبر حدیثوں کی دا علماء ذکر رہا گلے دا ترغیب رسول اللہ مبارک وال کردے پیغمبر منے کہ نہ منے مو وزیر سے بدوی بادشاہ دا چلو کچھ دی وزیر سے چھیلے ورکا
خو بادشاه خو چې تحفه ورکوي خو د هر چا د شان مناسب تحفه یې که نه بادشاه خو چاله دغه هګۍ په تحفه کې نه ورکوي بادشاه خو چې ورکوي قیمتي شی ورکوي په تحفه کې نو چیلی ورکړو قیمتي نسل او وزیر صاحب دا چیلی والا خو ګورې دې خدمت به تا او ستا کور کې ښځه بچي به کوي بار به نه کوي په نوکرانو به نه کوي نو صاحب دا خو ستا تحفه را د دې خدمت په دما لوڼه به کوي په کور کې دننه بویت ښه نسل و چیلی به زیاتېدې پی به مو ورکړو یو ځل چې بادشاه به کله کله تپوس کو وزیر صاحب چیلی څنګه را یاره بادشاه سلامه ډېره ښه چیلی ده زبردسته او ډېر پی کوي او ډېر بچي راوړل او ګورې بادشاه سلامه ستا د وینا مطابق خدمت یې زما لوڼه کوي ښه زما ښځه په خپله خدمت کو او بس ما درته ویلي کوه چیلی زیاته شوې پی ته اخیستل یو ځل د بادشاه تپوس وکړو وزیر صاحب چیلی څنګه دي صاحب ډېر پی کوي ډېر نسل یې زیات که غونډه رامتې جوړه شوه او صاحب ګورې هغه ستا وینا ده چې ګورې په نوکرانو خدمت وکړم زما ښځه او زما لوڼه خدمت کوي یاره بادشاه سلامت ډېر ښه تخم دی او ډېر ښه زبردست نسل دی یاره دې چیلو ګډانو کې یو نقصان دی چې بادشاه سلامت دا ولې وایي څه نقصان دی پکې یاره وایي دا تقاضا چې خپله پوره کوي د خلکو مخکې پوره کوي تقاضا خو پېژنې که نه دا نور نه پېژنې هلکه تقاضا پېژنې که دا تقاضا چې پوره کوي تقاضا د خلکو مخکې پوره کوي کوټه موټې ته دننه کېږي نه هلته مې لوڼه دي ښځه مې ده او دوی نه خور او مور هم نه پېژني نه خور پېژني نه مور پېژني نه حیا پکې شته بس غرض او غروز دی او د خلکو مخکې دی یاره بادشاه سلامت چې دا په ګډو چیلو کې دا شی نه وي چې دا پکې ولې دی هغه ورته وی وزیر صاحب دا دوی کې ملا نشته دا په دوی کې مولا نشته کنه که مولا پکې وي ورته به ویلي د انسانانو کې مولا موجود دی هغه ورته وایي چې ګوره نه حیا به کوې د کوټې دننه ګوټ ته ننوځي دروازه ځان پسې بنده کړي بیا چې څه تقاضا پوره کوي نو ټول حیا اوله برکت د مارونو تاسو ته ټولو ته دا خبره کوم چې یو به تاسو مطالعه د کتابونو د شرحو د خپلو سلفو د کتابونو پوره مطالعه به کوئ ښه یو دویم بسي دویم به دا مهرباني وکوئ چې هغه وصیت ته کوم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف ته کړی و هغه څه شی دی تاسو به ذکر کوئ لا تزال السنتکم رطبا من ذکر الله کوئ به که نه په دې ژبه الله یادوئ په لارم ځای الله یادوئ په لاس کې تسبیح پیدا کې الله یادوئ استغفار وایئ کوم اذکار چې بخاري کې کتاب الادعیه وغیره کې تاسو ووایئ هغې فایده والی ګورئ او د ګناه نه به ځان ساتئ د ګناه نه به ځان ساتئ د مروت خلاف کار به هم نه کوئ ما خو تاسو ته ویلو په اول د کتاب کې مې ویلو که څوک دغه دی کښېني او چولې خوري نو خوړی شي دغه په غاړه باندې اونډه کړو په کټکي باندې کېناسته او چولو والا ته وایي چولې واچوه چولې ورته واچوي او یو سمسیا چټني پکې نور هم ور واچوه نو چې په لاره څوک دي ابه ورته نیغ نه ګورې دا مولوي صاحب څه کوي خدای ته وګوره مولوي صاحب دا څه شرمول دی راغېستې دي اوس لرې ته ناست دی او په ګیره مبارکه دې زیړ رنګ را روان دی دا څه کوې کور کېږي که نه په قلا نو ملا سره بعضې څیز مناسب نه ښکاري عوام که کوي خیر د جایز وي بلا خو ملا سره مناسب نه دي نو د تقوا د مروت د دواړو خیال وساتئ په معاشره کې به هغه کار نه کوئ چې هغه ستا پټکې بدناموي هغه کار به نه کوئ چې ما د سره بدنام کړي هغه کار به نه کوئ چې مدرسه بدنامه کړي زه اکثر خپلو طالبانو ته دا خبره کوم ویم چې سودا کې دکاندار ته به دا نه ویم چې زه مولی یم زه طالب یم بلکل به نه دکاندار چې لکه څه پرس کړي د هغې نه 1 روپۍ دانه نه درکوي نو خپله طالبي په 10 روپۍ خرڅئ 10 روپۍ به راته ارزان کړي 100 روپۍ به راته شي ارزان کړي نو مولای په 10 روپۍ خرڅئ په 100 روپۍ طالبي دا ولې زه چې ته سودا کوم اکثر دا خلکو زما کیسټ اورېدلي دا بیانونه نو زما اواز پېژني نو زه وایم دا شی په څو دی ما ته یاره ته پلانکې خو نه یې زه دا پلانکې به وروستو کله اول جوړه وکړه وروستو به خبرې د خپل علم او د خپل پټکی لاج بساتے اپنے پٹڑی کا لاج رکھو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کا لاج رکھو ضرور دا ضرور احساس رکھو تاسو دا سے غلطیو کہ سبب امنگ پس خلق کنزل که جدے وطا سخو لیلی مدرسے پس کنزل بکی گی جدے وطا سخو لیلی نو دیو بدا مہربانی بکوے تقوی و مروت وقت بنزایا کوے خواہ اذاعت الوقت بنکوے او نمبر 3 اخلاص بکوے پیسے تنخواہ ملاوی گی کنا مدرسہ کی درس بکوے
خبره ورسېدې ما خو درته په دې باندې خو تاسو ما داسې مګلې چې په کرکري به مولی هم داسې ونه مګلی شي ښه مې پوه کړی چې د پیسو د تمې د لالچ ژوند به قطعا نه تېروي روزي به څوک درکوي داسې نه شوق سره الله به ډوډۍ به الله قسم په خدای خپلې ډوډۍ به درکوي زما په رب قسم بخاري مخکې پروت یم چې تاله به خدای من حیث لا یحتسب داسې ډوډۍ عزت به درکړي قسم په رب العالمین که د ډېرو لویو خلکو به د عزت ته د خدای پیغمبر حدیثو ته ناست دی ته د الله قرآن ته ناست دی تا اته کاله په وظیفو ژوند تېر کړه تا اته کاله په مدرسه کې لوګان وخوړل هغه لوګان دې ما هغه وخوړل چې هغه وردی سره دې وخوړل سپین کړی نه دي سپین شوي نه دي وردی سره ډک مولانا عبدالرحمن صاحب در باندې ښه مینه کړې ده او سره د وردی د لره پرزوري دو در باندې خوړلی او په جوماتونو کې تاسو څه وخوړل دا ماجون مرکبه ټیپرم او تورباټینګړم او مرچکیم او اچار دا ژوند تاسو د الله دپاره تېر کړه نو خدای به ستاسو لاج ساتي که به نه ساتي مړه که رزق یې دله در نه کړه خدای پاک تاسو مه کوئ تمې او لالچونه مه کوئ که رزق یې در نه کړه او جمدي هم په دې مخ مې لاړې وتوکئ او که نه قبر له مې لته ورکوئ دروغ دې راته ویلي انشاءالله خدای به ښه روزي درکوي ښه رزق به خدای درکوي اخلاص نه کار والی تنخوا باندې مه کوئ درسونه درکوي څوک انکار مه کوه مطالبه مه کوه او د تنخوا دپاره یو مدرسې نه بلې مدرسې ته تلل بلکل مه کوه روزي د الاسان د الله دی رزق به خدای درکوي هېڅ فکر به کوه اخلاص نه کار بالي عمل به کوئ په دې خپل علم باندې او که عمل دې پرې ونه کوه نو کمثل الحمار یحملو اسفارا او رسول الله مبارک فرمایي اعوذ بالله من علم لا ينفع چې کوم علم فایده ونه رسي هغې نه پناه نیسه عمل به کوئ عمل به په خپل علم کوي عمل دی ونه کو برباد بشي او تباه بشي او مولانا صاحب بل بسی څلورمه خبره د دین د نشر اشاعت کار به کې دعوت الله سره به هم کې عوام اصلاح به کې دعوت الله سره خلکو ته ورسوي دین تدریس وکې افتاء وکې تصنیف وکې تالیف وکې وعظ وکې تذکیر وکې نصیحت وکې خلکو ته اسم کینی په خپل جمعات کې کینا مقتدیانو ته یو آیت ماسوتن وایه یو حدیث ته رسول الله مبارک ما خام وایه خو د دې دین خدمت وکړه ګورې که دې ونه که نو بیا حجت علیک دا پتا حجت شو بیا ورسوي دین تاسو ته نن دا پټکي مونږ په سر کو بس زمونږ سنا څه بوج کم شو هغه ماته چې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کم پټکي را په سر کړی دی مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه کم پټکي را په سر کړی دی هغه پټکي مې نن تاسو ته په سر کو ظاهر کې خدا ټوکړه ده لیکن دا غټ بوج دی د امت اصلاح تاسو ته پته شته چې دا څه شی دی دا د حضور پاک د علومو بار ستا په سر نن پرېوته د سنتو بار ستا په سر نن پرېوته دا به امت ته رسې مخلوق ته به رسې او بله د دین دفاع به هم کوې په دین څوک حمله کوي ته به دفاع ته کلک به ولاړې یو سړی د قادیاني دی وراغی او ستا په پیغمبر باندې حمله کوي میدان کې به ولاړې ډټ کر مقابله به کوې خو ګورې جنګ جګړې به نه کوې په صحیح طریقه به کوې مار پیټائی او ټک ټوک او ضرب یضربو باب نه اطمینان سره کومه طریقه چې امام بخاری اختیار کړې ده کوم چې احمد ابن حنبل اختیار کړې ده کوم چې امام شافعي اختیار کړې ده کوم چې شاه ولی الله اختیار کړې ده کوم چې حافظ ابن تیمیه اختیار کړې ده په هغه طریقه په نقش قدم به روان دي جنگ جګړې مجادلې دا به بالکل نه کوي او ورپسې د دې باطل مثال د تیارې دی که نه دی د بدعت مثال د چا دی د تیارې دی په نصوصو کې دی په ظلمت تعبیر شوی دی او د هدایت او د ایمان او د قرآن او د سنت مثال د رڼا دی تیاره په څه ختمې عایشه او که کوتک ته راواغېست او تیاره ختمومه ځان به ټول خولې خولې کې خو بوټې تیاره به ختمه نه کې شمع ولګوه نو تیاره به ختمه شي نو چې کوم ځای بدعت دی کوم ځای باطل رسومات دي او کوم ځای غلط رواجونه دي او کوم ځای باطل دی هلته د سنتو رڼا ولګوه د چا رڼا د سنتو رڼا بس قسم په خدای که د سنتو نه د انسان دپاره بله لار شته د انسان کامیابی د رسول الله مبارک په سنتو کې ده بدعت خو تبعی شی دی بدعت خو گمراهی ده
بدعت خود د دین لپاره من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام چې چا د بدعتي تعظیم وکړي اسلام یې ونړاو د اسلام په نړولو د مدد سنت او ترویج وکړي او په صحیح طریقه باندې او زمارونو یو بل اخیری خبره ده یو بل هم کومه چې د علماو د مشایخو ادب او احترام وکړي دا ډېر ضروري دی هسې نه چې ته وایې چې د ما چرګوټي خو بانګوې او چې ته وایې چې زه خو نن ملا شومه نه قسم په خدای چې ستا په کلي کې ستا په وطن کې کوم سپینګیري علما دي سپینګیري علما پښتانه وایي چې غوښه وسوځي د پیتې نه خره داسې وایي که نه وایي چې کوم سپینګیري علما دي ستا په کلي کې او بوډاګان علما دي چې ته سل کاله محنت وکړې د هغې د خپو ګرد ته هم نه رسېږي د خپل علاقې د سپینګیرو مشرانو علماو قدر به کوي عزت به کوي احترام به کوي په کبر تا نه ملا نه جوړېږي متکبر د خدای دشمن دی کامل یو که ملا دی بعضې سړی لوډ سپیکر ته کښېني بیا په ځان نه پوهېږي زه خو یې داسې یم زه خو دا ما خو پاڼې کدو نه دی ویلی ما خو دا ویلي زه به دا چل کوم زه به مړه ته بس وکې ته چې بېګسار ټټی کې دننه ناست وې څه دې کوله ته خو دغه شی خدای د لوی نعمت د قرآن او د حدیث په شانتې درکړه نو کبر دې شروع کبر نه کوي زما شاګردان ته زما دا نصیحت دی کبر تکبر به بالکل نه کوي د مشرانو علماو قدر په عزت پکې احترام که څه غلطۍ تې شي کور ته ورته لاړ شه مولوي صاحب تاسو دا مسله کړې ده زه پرې نه یم پوه شوی کتاب ورته کښې ده خو په خشوع کړو دی ورسره حل خو دا نه چې دا ملا دا کافر دا مشرک او دا پلان کې او دا ډینګرې او دا په څه پوهېږي او تاسو یې ګمراهان کړی مړه خدای ته وګوره خدای ته وګوره چغې مه وه مریدان له مشره وه علماو توهین مه کوه د علماو توهین د دین توهین دی د علماو استهزا مه کوه خولې پورې سپې مه تړه د خولې پورې سپې تړې یو بدو د بل بدو مشران علماو پسې کنځل او سپکې سپورې زما چې شاګرد دي نو په ښو اخلاقو به دین خوروی که خیر انشاءالله او چې ستاسو په وطن کې کوم سپینګیري علما دي او مشران دي د هغې دعا به تیری نو خدای پاک په دله علم درکوي انشاءالله رسول الله مبارک فرمایي انما انا قاسم والله یدعي د علم تقصید لکم ورکوونکي څوک دی نو علم برکات د خدای لاس کې دي بې ادب محروم وشد از فضل رب بې ادبه سړی د خدای د فضل نه محروم وي بې ادبي به نه کوي د علماو که تاسو ته ما چل وکړو یو عالم داسې مسله وکړه چې هغه د شریعت برابر نه وي ولا کور ته لاړ شه تحفه مولوي یوسه مولوي صاحب په دې ټکي نه پوهېږم دا مشکات داسې لیکلي دا هدایې داسې لیکلي دا شامي داسې لیکلي دي ما پرې لږ پوه کړه مولوي صاحب په خپله پوه شي خلکو کې شرمول به نه کوې مقصد د دین خدمت نشو مقصد دا چې یمخو زیما مقصد دا چې یمخو نو شیطان وی چې یمخو زیم نو څه شی ته جوړ شو د شیطان نه تل وی مولا نه شیطان نه چا تپوسو که نصیحت وکړه وی داسې مه وایه چې زیما داسې مه وایه که داسې دې ووی چې زیم نو داسې به شی لکه چې زیما داسې مه وایه چې زیما که داسې دې ووی چې زیما وایه داسې به شي لکه چې زیمه او چیلی څه وایي مې څه وایي نو سار وختي سر لاندې او خپې پې اوچتې وي مې به نه وایي حضرت موسی علیه السلام صحیح خبره کړې وه غلطه نه وه کړې انا اعلم لفظ یې ویلي یاد دي که نه دي ولې پیغمبر اعلمي په خلکو کې خو لفظ الله ته خوښ نه شو د ګناه خبره نه وکړې بې ادبي هم نه وکړې لفظ الله ته خوښ نه شو دا حضرت خضر دی ډېر ګوسو سره شاګرد دی هغه به بیا شرطونه هم لګولي نو د خپلو مشایخو او د علماو ادب به کوئ عوامو سره به ښه ژوند تېروئ نفرت چې پیدا نه شي د عوامو دین سره دا به ښکلی ژوند به تېروئ د خپلو استادانو او د مدرسې سره به ربط ساتئ راځئ به مدرسې ته ښه انشاءالله مونږ له به هم راځئ که خیر انشاءالله العظیم مونږ له به راځئ او مدرسې ته به راځئ او د خپلو استادانو او د مدرسې سره به مضبوط ربط به ساتئ انشاءالله العظیم او په معاشره کې به داسې ژوند تېر کړئ چې صحابو ته چې به خلکو کتل ایمان به یې راوړه مسلمانېدل مونږ مسلمان ته چې نن کافر ګوري تښتي ښکلی ژوند به تېروې د وحدت او د اتفاق ژوند به تېروې اختلاف به نه جوړوې خپل منځ کې سره او د اتفاق ژوند تېر کړې عوامو سره ښکلی ژوند تېر کړې چې زه تاسو چې خلک ووایي چې مړه د دارالعلوم نعمانیې فاضل دې ته فاضل دی
لکه مونږ سره چې تاسو کوم وخت تېر کو قسم په خدای مونږ تاسو ډېر زیات خوشحاله یو پټې شکایت مونږ ته نه دی راغلی الحمدلله د یو طالب نه داسې ژوند دی تېر کړه لکه د چرګې بچی چې د چرګې د وزرو لاندې کوم د مینې ژوند تېر مونږ سره هم ډېر ښه ژوند تېر کو بخاري مخکې پرته زه تاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم زړه مې درنه خوشحاله دی زړه مې درته دعاګانې کوي بچې زړه هغه زاړه فضلا چې د هغې ته زړه دعاګانې کوي ډېر ښه ژوند هم تېر کو اوس چې دقسې ژوند تاسو بار هم تېر کړئ هېڅ قسمه لالچ تمه دا به بلکل نه کوئ او امید به په دې ساتئ الله نه یقین به ساتئ چې رودي به الله درکوي او هر یو بچی په خپل کور کې د خپل خاندان اصلاح وکړئ په طریقه ګورئ په جګړو نه او د خپل قوم اصلاح وکړئ او په دې ملک او د دې وطن لپاره کوشش وکړئ چې دا په قرآن او سنت باندې خدای پاک آباد کړي دې وخت کې دا ملک ډېر زیات خطرناکو فتنو ته روان دی چې خدای پاک دا په قرآن آباد کړي په سنت باندې آباد کړي په دعوه د رسول الله مبارک کی دعوه د توحید د باری تعالی دا په هغې آباد کړي په سنت د حضور پاک دا آباد کړي او په زموږ د سلفو او صالحینو ائمو چې کم محنت کړی دی د فقه په شکل کې بیا خصوصا فقه حنفي د هغې خدمت به په هغه طریقه به کوئ او بیا بالخصوص مونږ ته چې علماء دیوبند کوم خشته ښکلې لاره او منهج را کړی دی په هغه منهج به روان یې او د مولانا حسین احمد مدني او د شیخ الهند مولانا محمود حسن او د هغه د شیخ مولانا محمد قاسم نانوتوي او د مولانا رشید احمد گنگوهي او د هغې چې کوم اکابر استادانو په هغه نقش قدم به دی انشاءالله العزیز که خیر